बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 13/1/2024 आज की डेट, सुबह का वक़्त 7:30 संगल दे मरगरो तासो खै सर सबा दे زروان شما ډیوټیلا دا ویګیلل مده ګړی محمد ګل پېښور کارخانو مارکیټ نه په بیک سایډ باندې دا چوکي نمبر 1 ده. دا سر سبا ټایم دی، موسم خو ډېر یخ دی. دا وګوره د شړشمو ته لارې کوڅې خوشي پرتې دي. دا یو لار دعوت ده کارخانو ته. یو زه په نن په دویمه لار ځو د ګړی محمد ګل کلي سایډ ته، او د هغې نه به بیا وځو مین روډ ته. دا سر سبا دا ویګیللمه روډ دی، دغه مخامخ دوکانونه دي، د چوک دی. دا چوک دی ګړی محمد ګل. دا دوکان دا د ګړی محمد ګل. دا لار ریګي ته ملکنډیر سایډ ته وتې ده. دا د رایټ سایډ ته راتاو شوم. دا لار چې ده دا ډایرکټ ارباب دفتر لاره به ورته ویله، د ډېره پخوانۍ زړه لار ده. د اکلات په دې چې مونږ واړه وو په دې لارو به کارخانو ته بوټ ته ښار ته به تلو راتلو، نو په دې لارو به تلو. دا لار په دې ته تاسو ته نن ویم چې څومره آبادي شوي وه. پهله سر کې دا کورونه چې کوم تاسو ته ښکاري رایټ سایډ ته، دا نو دا پټي وو. دې سایډ ته لیفټ سایډ ته دا جوور پټي وو. اوس دا رایټ سایډ باندې به زه ټرن وکړم. دا وګوره دا ټول پټي وو. ویګیلل مې دومره آباده شوې ده چې زه تاسو ته ویلی نه شم. دا پټي وو دغسې غونډ، دا آبادیانې نه وې. او څه وګوره څومره آبادي شوې ده. زمونږ والي صاحب به مونږ ته ویل، نیکه به مونږ ته الله دې وبخي، چې دلته کې به خلک د ورځې یارېده. د ورځې به دلته خلک یارېده، شوکې به کېدې، کرکنې به وې. تاسو وګوره دا پکې لمبۍ وه نه، دا پکې نور دوکانونه. السلام علیکم. هی دا پکې سکول. دا لار هم کارخانو ته وتې ده. د لیفټ سایډ ته تاو شوم. دا سهار سبا هر سړی خپل شاپ فلو کړی دوکانونه، او دی پکې هر سبا جارو وهي، جارو یې شروع کړې ده. السلام علیکم. دا پهله سال کې ویګیلل مې سره دا یو ټو ویل. اوس ماشاءالله 3 دی، خو الله دې لري اول بجلی نی ویګیلل مې سایډ ته
او که بجلی راشي نو بیا ټویل خراب وي او که ټویل سم شي نو بیا هغه چې کوم سړی ټویل باندې ډیوټي کوي بیا د هغه مړ ژوند ډېري نو بیا هغه نه فعل اصل کې خو ریګولر مکه بجلی نه ولې چې په 24 غنټو کې ریګولر مکه 4 غنټې بجلی وي په 24 غنټو دې کچرې ته وګوره دا وګوره دا ډاګونه دي پیره دا دې کچرې ته وګوره څومره کچره پرته ده مونږ خو وایو چې دا کچره دی WSSP والا دی د اوچته کې الله دې ورته هدایت وکړي چې دا اوس څوک زموږ د کلي مشران نه پیدا شي د اوچت کې دا د غرساني کورونه دي دا غرساني جي صاحب دی الله وبخي ما ته خو نشته کې چې وفات شوی یا ژوندی وي الله دې ول عمر ورکړي او که شي الله دې وبخي دا ډېر پخوانی پراته دي ډېر وخت نه دې په نه کو دا اوس خو سره دا باندې مو رائټ سایډ ته دا او پهله دا ډېر زړه باندې غرسنی دي سب ډېر مشهور دا شروع شوی دی د کوچه آباد ته ډېر محمد ګل نه راوړی دو دا اما افغانیان پراتو دا کوټري ول روانې کړی دي دا ختم دا د کوچه آباد حدود ته موږ داخل شو کوچیان دلته پردي دا رائټ سایډ ته څومره آبادیان ویني دا ټول کوچیان دي بار ویني سایډونو ته ویني دا ټول کوچیان دي دا ټول کوچیان آبادیان دي دا کوچي آباد چوک دی 3 سیټ ته لغتلی ده نمبر 4 سیټ ته لکه دا پکې دکان دی دا پکې بل دی چوک دی دا چوک دی یو لار دا کارخانو ته تللی رایټ ته لیفټ سایډ ته فیصل چوک ته وتی ده باب خیبر سایډ ته ارباب شیر علي بورډ لګېدلی دا دی خو دا ډاګون دا پهله کچه ګړی وه دا چې زه په کوم سایډ راکوز شوم دا زموږ ډېر پخوانی لار ده دې ته به د اربا دفتر لاره ویله دا هغه ډېره پخوانی لار ده خو اوس آرمي والا سره دي الله خو کې چې هر څه ختم کړي دي کنډه تارې لګولې دي دا وګوره دا پهله کچه ګړی وه دا ټول ډاګونه دي اوس دا کچه ګړی وه پهله دا وګوره دا اوس ټول ډاګ دی ټیک شو دا لار وه چې زه په کوم روانم دا زموږ د اربا دفتر زړه لار ده په نقشه کې هم شته خو فوجیان وایي که نه چې بس پاکستان کې یو مونږ پاکستان په مونږ باندې تاسو نه څوک پېژنئ نو تاسو چا سره کار نشته نه به تاسو دې کې به چې مونږ څه وایو تاسو به کوئ که مونږ وایو چې کېنئ به چې مونږ وایو پاسوئ دا لار سیده هغه کارخانو مین روډ ته وتی ده جیټ روډ ته خو اوس به مونږ په ګډو وډو لارو ځکه ځو چې مین روډ ته به ځان وباسو دا د کوچه آبادو کچه ګړی به یې ورته ویل کوچه آباد نه راوړم کچه ګړی به یې ورته ویل د هغه روډ دی خو اوس دا خو ډېر خراب شوی دی دا ټول کورونه دا چې زه کوم ځای کې روان یم دا لاره ده دا دې کې پهله ټول آبادیان وي دا کورونه وو خو دا خو آرمي والا ځای نه بس آرمي سره به یا به PDA سره یا به پته نه الله علم الله دی ته به پته چې دا چا سره وو آرمي والا ته خلک اوښ کړه آرمي والا پکې کرښې تېرې کړي دا آبادیان یې دا وګوره د خلکو ټولو کورونو ریګیلل د ټول واک افغانیانو لاړه دی دا زه ډېر ورپورټ هم هغه وخت کې دا خلک تللی اوس خو بیا افغانیانو پسې راغشتی ده چې شړي نه شړي خپل ملک ته لیږي نه لیږي هغه الله ته پته ده خو زمونږ د کلي د ریګیلل مې ګړی محمد ګل غټ کلی پروت دی د هغې لارې ختمې کړي ته به وایې چې زه به مین روډ ته روزم بیټي ته به وخېږم نو بیا په کارخانو راتاویږي او که نه ته وایې چې زه ښکته وځم نو بیا به نصر باغ روډ ته وځي یا به نمبر 4 لارې ته وځي ته د فوجیانو لارې ته دا زموږ په نقشه دا لار دا یې ختمه کړې ده هغه پیدا هغه سړک نه چې راتلو دا اوس وګوره اوس ما سره سایکل دی دا لار دی دا وګوره
دا لارې داسې خرابې شوي دي. دلته ډیوټۍ له چې موږ ځو نو موږ د خپلې زندګۍ د لمحاتو وختونو سره دومره مشکلاتو سره مخ یو چې ډیوټیانو له ځو نو چا خبر چې نیمې ګنټې لري ته به 1 ګنټه پهله روځي. لارې دومره خرابې دي، دومره زیاتې لارې خرابې دي. دا د اوس سایکل نه کوشم، دا اوس وګوره دا زما سایکل دی، سایکل نه کوشم زه پیدل روان یم. دلته به زه خپل سایکل اوچت کړم، دی زه نه راوړېدم. دا وګوره دې سایډ ته دا آبادیانې پاتې دي، دا پکې جومات دی، د الله کور دی جزاک. دا پکې داسې دا ګړي محمد کچا کړی به ورته ویله، هغه کورونه آرمي والان ترې فینش کړي دي. نو دا چې اوس دی که نه دا خپل سایکل سواری باندې بیا سور شوم او روان یم. چېرته روان یم؟ زما زه ډیوټۍ له. دا ماشومان دي سکول ته روان دي، سهار سبا ټایم دی. دا لار ده، دا وګوره ټولې کاڼي پکې راوتې دي. سایکل پکې دا حال دی، تیز پکې نشته دی، نو د موټر او د موټرسایکل به پکې څه حال وي. دا تاسو کتلی شئ دا لارې دي او دا دومره خرابې دي. هغه مشران یو متل کوي چې چا په لاس کې کار وي نو سرکار وي. چې کوم غریب خلک کمزوري خلک پراته دي که نه، هغې ته روډ سم قدرې نشته چې روډ ورته سم کړي. او چې کوم مړه لږ مالداره دي، لږ یې لاس کې پیسه شته، لږ یې تعلق شته، نو د هغې روډونه داسې دي. دا وګوره دا ضد د کارخانو مارکیټونو شاته ګودامونه چې کوم دي، مارکیټ کې سړی یو دوکاني، دا ټول ګودامونه دي. مارکیټ کې د سړی یو دوکاني او هغه وایي چې زما سره د دویم سټور دپاره ځای وي ګودامي، نو هغه ټول دا ګودامونه دي. د کارخانو مارکیټونو شاته د ماربل او د ټایلز وغیره د څه شي هم دا ټول ګودامونه دي چې څه هغې وو چې موږ ځان سره سټوریج ساتو، د اوړي سامان بیل یو، د ژمي بیل یو. لکه ماربل خو اوړي ژمي نه وي، خو داسې وغیره کمبلې شوي، سایکلې شوي، داسې نور څه شیزونه شوي که نه چې هغه اوړی ژمی نه چلېږي، خپل سیزن کې چلېږي. نو د خپل سیزن لپاره دا دي ګودامونه دي، دا شاته ګودامونه او دا ټول ګودامونه دي. نه دا تالې لګېدلې دي، دا ګودامونه دي. دا دغسې په ټرکونو کې دا مال راځي، دا غټ غټ بیا دا خالي کېږي. هغې نه باوجود دا دې سیند دا ګودامونه دي، دا ټول لږ ټریله ولاړه ده هغه سر کې. دا لار ده، زه اوس داسې دا لار هم ده داسې شاته، خو دغه لاره باندې مخکې آبادي ده، بس روډ ختم شوی. دا روډ اوس مین روډ ته وتی دی. کارخانو مارکیټونو کې سایکل او مارکیټ کوڅه سره جفت دا روډ وروتی دی. سبزیانو والا سوزکی کې دا سبزیان هر څه دغه شاته سوزکی تیر شو. دا کلی په 150 کې را روان کړی. دا نور ګودامونه دي. دلته تاسو ته په هول سیل ریټ باندې اوړه، دالې وغیره، چاولې، لوبیا، غوړي، دا به تاسو ته په هول سیل ریټ ملاویږي. دغه شاته مارکیټ چې ما تاسو کوم وکړو
دا کارخانو مارکیټ ته را نږدې ما لارې ته مین روډ ته یونیورسيټي روډ جی ټي روډ تورخم روډ دا درې نومونه د مین روډ یو روډ د خو نومونه درې دي څوک ورته جی ټي روډ وایي څوک ورته یونیورسيټي روډ وایي څوک ورته جی ټي روډ وایي څوک ورته تورخم روډ وایي دا د کارخانو ته وروته دا څو ګوره دا زمین کارخانو روډ ته وروته تاسو ته خیر دا چې دی که نه دی سره دا خو دا سایکلو مارکیټ دی دا مین کارخانو مارکیټ نه چې راځي کارخانو سایډ نه پېښور سایډ ته دی دا ګاډی پېښور سایډ ته روان دی دا لاړو هغه روډ اوس د پېښور نه روان دی کارخانو سایډ ته ځي انډسټري روډ سایډ ته فیکټریانو والا دا هغه روډ دی دا یې مارکیټ دی دا یې پکې بل مارکیټ دی نه دا یې لیکلي مسلم کارپېټن قالین شوروم دا زه اوس دې نه روان شوم په دې سایډ دا د پول لاندې رالم او زه د پول لاندې نه راغلم د داسې ځم الټا لاس باندې نه ځم دا بل مارکیټ اکثر له زه په الټا لاس ډېر ځم ولې هلته کې یوټرن نه بیا زه په یوټرن ډېر ښکته د ډېر لرې بیا راتاوېږم که نه یوټرن کوم نو اکثر له تې زه په الټا لاس لاړ شم لږ مزل کوم نو بیا خپل لاس ته وړم بیا سیده شم روډ ته خپل روډ ته سیده ور وړم دا سنجې شمه سنجې دا بند ده دا کارخانو مارکیټ دی دا ټایل مارکیټ دی ماربل وغیره دا مین روډ دی کارخانو نه پېښور سایډ نه کارخانو سایډ نه چې ښکته پېښور سایډ ته ځي دا مین روډ دی د پاسه پې د بی آی ټي که تاسو ته ښکاري نه هغلته بی آی ټي لږه را روانه او بس خو پناه شو دا دا پکې هوټل سر وختي کولو دی ناشتې دپاره دا وګوره دا پکې زمونږ نوی ځوانان دي دا لګیا دي دوی خپله کارکردګي کوي دې کې یو کوم صلاحیت چې دی کې دی که نه هغه د پاکستان په یو مشنګری کې هم نشته هغه صلاحیت دی کې څه دی دوی ته غټ ټاور را غوځار که دا ټاور دا نه دی دا ورته سمله وه او سهار له به دا زه تاسو نه ټوټې غواړم دا به سهار له تاسو ټول چوري وینئ سپک څه بس ټوټ ورکوټي ټکرې به یې جوړ کړي دا به ټول دانه وانه کړی دا دې کې دا صلاحیت شته د دې خلکو کې دا داسې هر څه کوتره کوي نو اوس مثال کې د بجلی ستنه شو سیمټو والا هغه دې ته کې هغې نه دې تار وباسي که نه سیمو هغه بیا دې خرڅوي اوسپنه پکې کومه لګېدلي بس سهار له بیا راځي بیا دله ټوټې کړي دا داسې دا نه دا دله دا بلاکونه نه پرېږدي خو په دې باندې خپل چوکیدار ولاړ دی پرېږدي نه ګینې سهاره پورې به دام نه دا بلاکونه نه دي دا ډېر زیات شوره کوي ښه دا زه اوس مین روډ نه یونیورسيټي روډ نه راوړېدم نارت ویسټ سایډ ته دا لینک روډ هغې ته راوتی دی پهله دا نو دا اوس شوی دی لکه ډېر اوس هم نه دی چې لږ وخت شو نو دا خیبر پښتونخوا دا بل هیلث کمیونیکیشن دا د هغې دفتر دی دا لینک روډ دی نارت ویسټ سایډ ته رحمان هسپتال سایډ ته چې لږ مخکې لاړ شئ مخکې چوک کې دا رحمان هسپتال نارت ویسټ دی دا پاک ترک سکول دی دا رایټ ته که تاسو ته لږ ښکاري دا پاک ترک سکول دی ډېر مشهور سکول دی دا یو دا ډېر مشهور دی نو کارخانو سایډ نه چې راځئ دغه روډ باندې به راتاو شئ دې سایډ ته زه خو په هغه فوټ پاث باندې راوړدم سایکل لار پکې وه نو لنډ راوړدم کینې یوټرن ډېر ښکته دی هغه چوک کې دی فیز 1 چوک کې به یوټرن کې هلته را به راځئ بیا به داسې لینک روډ ته لیفټ سایډ ته راکټ کېږي دا نارت ویسټ هسپتال دی دا لیفټ سایډ ته چې تاسو دا پاسپورټ افیس ته مخامخ هغه ځای کې پاسپورټ افیس دی دا نارت ویسټ هسپتال دی دا نارت ویسټ هسپتال دی دا مخې ته د موټرسایکلو پارکینګ د ګاړو پارکینګ دا نارت ویسټ دی دې سره اټیچ کې رحمان
کالج جرنل هاسپټل دا وسره کالج دی هسپتال دی کې هلکان کومې چې کومې ډګریانې اخلي ډبلومې کوي او دوه کاله درې پنځه کاله دي پیریډي هغه دی کې کوي رحمان کې دا رحمان هسپتال ګیټ دی ګیټ نمبر 5 دا دی او مین برانچ هغه دی رحمان هسپتال دا رحمان هسپتال مین برانچ دی مین ډبل روډ دی دا د فرنټیر کور والا سم سرکاري اداره ده خپل نه پیژنم څه شی دی دا لیفت سایډ ته زه راتاو شوم دا بل یو هسپتال دی نشایانو والا دا مې تاسو ته مخکې ویډیو کې ښولی وو د هغې یو ګیټ دا دی او یو ګیټ یا فاونډیشن دوست ویلفر فاونډیشن دا یو بل هسپتال هر وختي دی کالجونو کې تاسو نو ته بس روان دی دا وګورئ تاسو مونږ را روان شوي یو د ګړي محمد ګل ریګیلل منه په سایکل باندې را روان یو حیات آباد فیس 5 ته ورسېدو رحمان هسپتال هم کراس کو نارت ویسټ هسپتال هم کراس کو دوست ویلفر فاونډیشن هم کراس کو دا ګاډو پارکینګ دی د سویګیس مین دفتر چې کوم پېښور کې دی د هغې دا ګاډو پارکینګ دی دا زه اوس روان یم ډیوټۍ ته ډیوټۍ نه بغیر خو زندګي نه تېرېږي چې ډیوټي نه کوې نو وي نه د جان او نه د جهان زموږ د مشرانو بیا دا متلي دي کوي وي دا د سویګیس مین افیس دی دا نه د سویګیس مین افیس دا والا امپلویز راغله دا یې بل افیس دی دا زه مین چوک ته ورسېدم سر سبا دی ماشومان جنکۍ هلکان خپل سکولونو ته روان دي او د نن ورځې آغاز شروع کړو د بسم الله نه بیا د سکولونو نه باقي دی الله مخکې خیر وکړي دې مخکې څه کوي الله دې نصیبونه ښه کړي باقي زه اوس د سویګیس مین افیس چې کوم پېښور کې د هغې نه راوښتم مین روډ سایډ ته مین شدم فیس 5 سایډ ته روان یم دا چې دی دا عمر فارمیسي ده دې سره نږدې ده خو د غریب سړي د وس پکې خبره نشته چې دې پکې ډسکاونټ نه ورکوي یو به کوالټي دې ته ښه میلاویږي عمر فارمیسۍ کې باقي پته نه لګي خو ریټ های دی مهنګه ده او شی ښه ورسره میلاویږي لکه ښه کوالټي کې شی میلاویږي خو شی مهنګه ده ورسره جوختې ورکوټه غوندې هوټل نه دا لیم سکول پهلنی ګیټ و اوس دا بند کړی دی اوس بیک سایډ ته دی یو ګیټ دی هغه کلو کړی دی ولې دا مین روډ دی رش جوړېږي اکثر له ښه سوچ یې کړی دی چې رش نه جوړول پکار دي مخه دا لاره ده چاته به تکلیف وي که په دې نیت یې وله کړی نو الله دې وله اجر ورکړي دی خو مخکې یو د 3 هسپټل نور هم دي عمر فرمیسۍ سره لیفټ سایډ ته چې موږ مخکې راشو لیفټ سایډ ته شو دا بل هسپټل دی دا سرکاري کوارټر دي فیس 5 کې 2 مرله دي که 3 مرله کوارټر دي دا ټولې دا رایټ ته دا ټولې کوارټر دي فیس 5 کې چې تر کومه پورې ما سره نالجي او زه په کم څه باندې پېښ یم نو به باندې انشاءالله د تاسو پوهوم دا دی دا د فیس 5 کې دا ورسره جوخ پارک دی پارکینګ نه پارکینګ د ګاډو وي دا پارک دی ریفریشمنټ دپاره ماشومان روزي غټ روزي کښېني پکې دا ورسره دا سرکاري ټولې 3 مرلې 5 مرله خو نه خو 2 مرلې کوارټر دي سرکاري دا ټولې هغه کوارټر دي دا حیات آباد کې فیس 5 کې افغان مارکیټ دی پته نشته چې په دې افغان نوم ولې ایښی دی دلته مهاجر ډېر افغانیان به ډېر دا افغان مارکیټ دی دا فیس 5 دی حیات آباد دا ټولې سرکاري کوارټر دي دا ټولې
زه اوس یو ساعت ته ټرن کوم یو ګلی باندې ورننوځم دا ټولې کوارټرې دي انشاءالله که زندگی و ټول نه اول خیر لوی نعمت الله ده او ذات د الله لوی دی بېشکه که مخکې ژوند وفا وکړه نو داسې ویډیوګانې به جوړو تاسو ته به یې ښایو باقي الله مالک دی الله دې هغه وکړي چې زموږ د ټولو پکې خیر وي به تر دې ویډیو پورې د لوی الله په امان